په ملک کې څه روان دي. ګورئ ملګرو، اول خو موږ دا خبره کوو چې که یو پارټي یا یو لیډر سپورټ کوو، موږ وایو یا ته د پی ټي آی یوت یا چې کوم دی پټواري دغسې هغسې. د دې خبرو نه ووځه، دا د هر چا حق دی، جمهوریت دی، هر سړی به خپله رایه ورکړي. د سیاست نوم دی اختلافي رایې، داسې دښمني نه ده. او موږ د یو لیډر څخه هم دښمني نه کوو، نه موسسه ذاتیات شته، خو صرف په دې وجه باندې چې موږ به ګورو چې زموږ د قوم ملک دپاره کوم لیډر ښه دی، نو موږ به هغه سپورټ کوو. اول خو په خپل ځان به ګوته کېږدو. په موږ کې دا بدبختي ده چې معمولي یا د یو بمبې دپاره یا د 5000 روپۍ باندې هوټ خرڅوو، هغه خبرې خو پرېږده ځه. بل نن سبا ګوره، موږ له عمران خان چې کوم دی الله پاک داسې ښه لیډر راکړی. د دې نه مخکې تاسو لږ تاریخ هم ګورئ، د ها څخه مه میلاوئ، په خپله هم لږ عقل جنګوئ. د پاکستان 15 کاله وشو، خو دا په صحیح معنو کې نه دی آزاد. ولې نه دی آزاد؟ څوک هم صفا خبرې نه کوي، خو زه درته وایم ګورئ، کتې په کار شولې د امریکې، دا درته زه وایم چې په نیمه ګنټه کې په پاکستان کې ته قدم نشي ایښودی. دا دومره غلام ملک دی. هغه مثالونه هم ستاسو د وړاندې دي. او ډاکټر رافیع صدیق یا داسې نور څه داسې دي چې هغه عوامو ته شوکېږي، څه نه شوکېږي. خو د دغه خبرو نه وځئ. د ده نه مخکې چې کوم دی ګورئ بوټو صاحب، هغه څومره نر لیډر و. پاکستان تر اوسه پورې زه وایم چې غلام دی، چې هغه په صحیح معنو کې قدم اوچت کو او خپل اواز یې اوچت کو چې زه د آزاد ملک آزاد لیډر یم، زه په خپل ملک کې د چا لاس نه منم. د دې خبرې اظهار وکړو، نو د هغه څه انجام شو. همدغسې حالات یې ورسره روان کړه د بوټو صاحب سره. لکه نن سبا تاسو ګورئ څنګه چې د عمران خان سره روان دي. هغه د هغه د حکومت تختې الټه کړه، بیا پس د هغې نه په هغه باندې داسې مقدمې درج کړې. دا خو د انګریز قانون دی، په هغه باندې مقدمې ور واړولې او هغه د پانسۍ تختې ته ورسو. نن هم چې چاته معلومات دی د بوټو صاحب د حکومت، نو هغه نن هم هغه پسې ارمان کوي. خو موږ تر هغې پورې احساس نه لرو چې څو پورې زموږ سړی په لاس کې چې هغه د لاس نه لاړی، نو نن هم عوام افسوس کوي. د هغه نه پس ګوره په دې ملک باندې بزدلان او د خپل ملک څخه سودا کوونکي لیډران تېر شو. د نن نه 3-4 کاله مخکې په ملک کې څه حالاتو، د پښتون وینه خرڅېده که نه، تفصیلي نشم ویلی، هغه تاسو ټول په دې خبرو باندې پوهیږئ. که ګراني راله ګوره، د حکومت چې کوم دی ستا د وینې سودا نه کوي. د بار نه چې کوم دی ډالر بند شوی، نو په دې وجه د ملک په پیسه باندې لږ دباو دی، ورځ ته ورځ په دې وجه باندې ښکته ځي. که هر څنګه دی خو ملک امن دی، صورتحال ډېر ټیک ټاک دی. نو دغسې قصه مې ورته ویله چې دا ګوره بټو سره چې کوم څه وشو، دا قصه ټوله هغه طرف ته روانه ده. که امریکا ته وایي که بل ملک ته وایي، هغې په 3 طریقې دی وایي. اول خو ګوره دا چې یو سړی دی ډایرکټ په ټوپک تمانچه څه باندې اولي. او دویم خبره دا ده چې هغه د پښتو متل دی، وایي مار داسې مړ کړه چې امسا هم ماته نه شي او مار هم مړ شي. نو اپوزیشن خو الریډي ستا خلاف وي، نو هغه باندې خرچه چالو کړي چې څومره پیسې ضرورت دی وایي تخته پرې الټه کړه. نو هغه د پیسو نه استعمال والي، لکه نن سبا چې دا حالات روان دی ګوره. نو بیا ستا د ملک سیاستدانان په پیسو باندې خرڅېږي، اسمبلۍ کې چې کوم دغه دي سیټونه دي، کموټونه دي. نو دا عمران خان صاحب په دې باندې موږ پوهېږو چې هغه تېر ځل د نن نه څو ورځې مخکې هغه هلته کې الیکشن بیلو په اسمبلۍ کې. نو عمران خان صاحب د دې خبرې نه وښویېده په دې وجه چې هغه دې ملک ته هم وضاحت وکړه، ګوره چې دا الیکشن د امریکې دی، دا چا ماته راپاسولي دي. نو په دې وجه باندې اوس چې کوم دی سپریم کورټ څه وکړو، د قانون خو پاکې لارې دي، هغې راونیوه چې تا مطلب د قانون خلاف کار وکړو، هغې واپسه قانون ته کېنو. نو اوس یې هماغه الیکشن ته دوباره کېنوه سیاستدانان چې په پیسو باندې خرڅ شوي. نو الریډي یو ځل خو هغه په اسمبلۍ کې بایله دا خبره. نو په دې د هفتې په ورځ په 10 بجې باندې به پکې بیا ووټونه کېږي. نو خو خرڅ شوي دي، د امریکې غلامان دي. او که چېرې دا عوام دقسې پاتې شو او د موجوده صورتحال مطلب د دې خلاف راونواته،
نو بیا به پاکستان حکومت د پاکستان عوامو مخه د غلامۍ تیارو ته ولویږي، کوم چې دا 15 او یا کاله تیر شو. نو خبره ټوله همدغه قصه ده چې د امریکې غلام جوړېدو طرف ته بیا قصه روانه ده، چونکې عمران خان که د امریکې هغه خبرې منلې که نه کومې چې په تیرو حکومتونو کې وې، نو د ده حکومت به اوس هم برقرار وي. نو 80% زه خپله عمران خان زما ډېر خوښ دی، خو پاکه خبره ده چې 80% زما په اندازه باندې زما په خیال باندې د ده حکومت د لاس نه د وتو دی او د پاکستان بچی تر عمره پورې به بیا افسوس کوي، خو څه به په لاس نه راځي. نو ما وی چې زه هم پې څه ووایم ملګرو ته، ستاسو هم خپل رای په کمنټو کې راکړئ، ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې څه قسم کمنټونه پې راځي. په ملک کې چې کوم د هوښیاران تکړه خلک شته دی، هغه به هم خپله رای راکړي، نو زه به هم وګورم، تاسو به هم وګورئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. وسلام.